دوستانو زیاتره کسان په خوب کې خبرې ولې کوي؟ آیا تاسو ته پته شته چې دا څه وجه کیدی شي؟ کله هم چې موږ ویده یو نو خوب په څلورو سټیجونو کې ډیوایډ کیږي. اولنی درې سټیجونو ته ویل کیږي NREM sleep, non rapid eye movement sleep. Stage 1 light sleep, stage 2 moderate sleep, stage 3 deep sleep. د دې نه پس راځي څلورم سټیج چې هغې ته ویل کیږي REM sleep. په دې سټیج کې موږ خوبونه وینو او په دې سټیج کې زموږ سترګې ډېرې په تیزۍ سره خوځي راخوځي او د دې په وجه دې ته ویل کیږي ریپډ آی مومنت سلیپ. تقریبا د څلورو غنټو نه واخله تر 7 غنټو پورې تاسو په NREM خوب کې تیروئ او د یوې نیمې غنټې نه واخله تر 2 غنټو پورې تاسو په REM خوب کې. اوس په هر سټیج کې یا په REM سټیج کې یا په NREM سټیج کې تاسو په خوب کې خبرې کولای شئ. عام طور باندې چې تاسو کله خوب وینئ نو ستاسو مازغه موټر نیورونز ډي اکټیویټ د دې لپاره چې تاسو کله خوب وینئ چې ستاسو لاسونه او خپې نه خوځي راخوځي او د دې لپاره ډېر پاورفول نیورو ټرانسمیټر ریلیز کیږي. خو کله کله چې نیورو ټرانسمیټر ریلیز نشي نو ستاسو باډي نه څه لږ ډېر موومنټ وشي، لکه ستاسو خوله موومنټ وکړي یا وکل کارډ موومنټ وکړي، د کمې په وجه چې تاسو په خوب کې خبرې کوئ. عموما که تاسو وګورئ نو په خوب کې خبرې کول لینک شوي دي ستاسو په زندګۍ کې د زیات سوچ او فکر سره، یا د دې نه علاوه د الکوهل استعمال، د کیفین استعمال او یا د اوده کېدو نه مخکې د موبایل د سکرین د ډېر د استعمال سره. او د دې په وجه تاسو ته چانس ډېر وي چې تاسو په خوب کې خبرې وکړئ.